عايشين بلا اور دې منافقین څومره ظلمونه کوي او نبی رسول الله دې منافقین د څومره صبر کوي څومره صبر دی واقع کې لږه خبره دې عبرت دې ده موږ بګنه دې عبرت مخکې اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ده امام بخاري رحمه الله عليه غرض معلوم مخکې ترغیب ورکړ تبلیغ د تعلیم بل ابابونه پکې ذکر شي اوس وایي چې تبلیغ هم کوا او تعلیم هم کوا وګوره خیال کوه په پیغمبر مبارک باندې دروغ درنه راشي احتیاط هم کوه وګوره په علم کې په دې نقل روایت ترغیب درکړه تعلیم ترغیب درکړه فجبل الشاهد الغائب وغيرها تعلیم در او د تبلیغ وغيرها پورا او د نشر علم چې ګوره علم جهالت را نشي قیامت نه یو نه دغه ده علماء به قبض کېږي خور ته او دلته کې ناشنا روایت یې راوړه چې خور ته او مبلغ له پکار دي معلم له پکار کې احتیاط وکړي په تعلیم او په تخلیق کې دې دروغ نه احتیاط په نقل کې کوه جرم یې زیات دی ضبط په اشاره علي بن الجعد دا استاد شعبه قال اخبرني منصور قال سمعت ربيع بن خراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه وعنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فما ترون نوايه ولن فإنه من كذب علي فما ترون فليلج النار ورته داخل شي ويلج تاسو سپورته په خپل نه کې داخل الله به داخل نو یا خدا خیره ده یا معنی څه ده خیره الله دې ورته داخل کی په زمانه د مستقبل کې فليلج او یا دا چې دا فليلج انشاء دا امر دې او معنی خبر دې لکه چې خبر کله په معنی د انشاء راځي انشاء په معنا د خبر ورته داخل شي امر په معنا د چا د انشاء دا په معنا د خبر ورته داخل شي او یا فليلج خیره ده ولې ورته داخل شي یعنی داخل دي دا سره ورته دا سره داخل شي خیره شو ان الله داخل مول او یا دا دې سړي ته ولې امر کې داخل شي دا سبب دی سبب د دخول د او تیله کې ته په دې اور خوشالي کې نو داخل شه درې وځي اوس مولانا صاحب وضع نبی عليه السلام په حکم لري نو بعض محدثین لیکي وی په پیغمبر کې څوک دروغ وی کافر او جماهیر وی چې کافر کیږي نه او په ګناه کبیرو کې ډېر لوی کبیره ده ولې لوی کبیره ده یو خطا د خپل قول ته د پیغمبر قول یا یو دا نقصان وګورئ شمېر ډېر نقصان دي څه دی غیر وحي ته دی وحي د پیغمبر قول فعل تقریر وحي ده او ستا ده یا د بل انسان ده وحي نه ده نو چې تا کوم وضع وکړه وضع نو غیر وحي ته دی وحي نسبت دریم نقصان دي څوک دریم دا چې د پیغمبر د بدنام ځکه ته هغه فصاحت او بلاغت او د قواعد عربیه او لحاظ نشي کولی کوم چې پیغمبر کړی سبب خلک اعتراض کوي دلته خدا غلطي د پیغمبر داسې وي دلته خدا غلطي د پیغمبر داسې وي د پیغمبر عربیت او لغت عربي دی بدنام او بل خبره څه ده بل دا د پیغمبر نبوت تر نقصان ورته تو هغه کلام نشي ویل چې هغه تعارض دي تو هغه کلام نشي ویل چې حقیقت سره مطابق دي نو سبب استا په دې کلام خلک د پیغمبر د کلام ګمان کوي او د تعارض نه نشته دی به د حقیقت د لري پیغمبر کلام په حقیقت سره مطابق دي دا الله کلام دي څومره نقصانات دي تو مې ویل ته یو دا چې خپل کلام ته د پیغمبر کلام وي دیم دې سوې د بنده کلام ته دی وحی وي دریم دي سو لغت عربي د پیغمبر چې په فصاحت بلاغت کتابه نقصان دی ورسو او څلورمه خبره څه شو خلاف الحقیقت چې د پیغمبر نبوت ته ضرر دی دا به خطرناک جرم نو بعض حضرات وایي بعض صوفیان وایي هغه وایي چې نه
وضع د ترغیب او د ترهیب د پاره جایزه ده او اصلا جایزه ده او ترغیب او ترهیب د پاره جایزه ده ولې وې ځکه چې په کوم حدیث دې کې راغلي دي نو هغه کې لفظ د علا راغلی دی لا تكذبوا علي او علا د اضرار د پاره راځي او ضرر لا نو هغه وضع ممنوع ده چې ضرر پیغمبر او په ترغیب او په ترهیب کې خو ضرر نشته پیغمبر ته فائدہ د خلک به ویریږي نه کی بکای ترغیب او ترهیب کې خلک به ویریږي د خلکو رغبت پیدا شونه نه کی به شروع کې ضرر نشته یو دا چې علا د اضرار او بل ذکر راځي چې من كذب علي ليضل به الناس من كذب علي ليضل به الناس مولانا سے چتم علماء لیکلي دي چې په حدیث کې ليضل به الناس سر نه نشتا دا وضع د چې څوک ليضل به الناس دا نشته حدیث یو فشي هم نو لام د ضرورت دا عاقبت تفاره دي عاقبت اداره د خلکو د گمراهۍ عاقبت اداره د گمراهۍ ذریعہ ګرځي او یا بداسي حکم اذا قيد باتفاق کما لك اضعاف مضاعفه ربا کرا غلي اضعاف مضاعفه یو کني ربا حرام ده سو وجه وي یو په حدیث کې لیو دل نشتا دوی سوې چې کشي د عاقبت دلالت چې د پیغمبر اتباع به خلک پرې ته پته کوي او یا دا چې قید اتفاقی دی لیکن زبردست کول خبر او کم په مسلم شریف کې یو لفظ دی وورا هغه کې نه علی یستون لذوی لشتا هغه لفظ دی من روا عني ما لم اقله من روا عني ما لم اقله چې ما نه نقل وکړه هغه خبر چې ما نه دا ویلې فليتبوأ مقعده من النار نپکې علی اشتا او نور کې لیذل اشتا نه علی اشتا نور کې لیذل اشتا من روا عني ما لم اقله ما ندی ویلو ما نه نقل کړي فليتبوأ مقعده من النار بل ته ونستوي چې ترغیب او ترهیب کې موږ سره خپل حدیث لدی سره چې ته جوړ او مکه خبره وکړه چې رسول الله مبارک بشن عربي جوړول شي او ترغیب او ترهیب کې خو به تر جنت او دوزخ خبره کې تا جنت لیدلې دوزخ لیدلې عذابونه لیدلې تبشیرات لیدلې نه درو کوي دا درو اجازه نشته درو دینو کې صرف درو اجازه ده یو اصلاح بین الناس یو خدای چې نه خپه شي یو جهاد دغه یو درو اجازه دي چې درو کوي او بل دا چې ترغیب او ترهیب کې دی وضع اوکلا نو اعتماد په شریعت ختم شو ځکه خو پکې د نور خلق خبره مرادان نشي نو سبب نور کوم نه حفاظت کوي نن خو ترغیب او ترهیب را او بیا به جوړه کومس کې لکومه چې خلق د خدای رضا حاصل کی او سرور په شپږ رکعات او دا سنت لم د فرض درجه ولا ورته پرې چې خلک دې ته باندې عبادت کوي الله له خوشاله نو اعتماد په دین ختم شي نو واضع کذاب دروغجن حمله پر رسول الله مبارک باندې کوي او داغه په نبوت او داغه په لهجه در سخت جرم او ګناه ده ترغیب او ترهیب کې موږ سره خپل د دنیا روایت راځي دي هغه استعمال او ځانه جوړه ځانه نشاري جوړ نن سبا قسم په خدای باز خلکو دومره وضع شروع کړي چې تاسو ته نشم بعض المقررین دي ذکر دا عبد القیوم راته ولګي چې ما له غسرا ولي ما له غسرا ولي زه باندې کظالم دا کفر خبره کوي ظالم مخاو او هغه ولګي نو مال په غسرا ولي نو مخکې راځو کې په ګاډي کې راته یو کیسټ لګورم یو مولانو مې درته نه ده یاره چې رقم غول غشان خوړل چې نبی علیہ السلام معراج سلام او جبرئیل علیہ السلام متویدل ترازوی دا کم زیری ودا زما زیری وی جانماز یو تخور کې زما پر جانماز منځو کې برکت جبرئیل علیہ السلام په خپل جانماز خور کا چې په جانماز منځو کې ما په دومره ډیر بکاله منځو نه وکړل
نو تا ته خوروم چې ته پې خور کوې چې برکتي شي شاله او اسرائیل علیه السلام سره ملاقات وکړو وی جبریله دا را تندې خدا چې را چونډې د ما خو په یاره وکړو او دا پوزه هم راته راوله یاره مې ته لاول خو اسرائیل السلام لاول خو د ملک الموت نوم چې د په حدیث کې نشته دا د وروستو خلکو خبرې وي ته پوه شې په خبره او په عرش د پاسه وخته او ودرېده الله وی شکر دی چې ته رالې چې ستا د څپلو په ګرد ما عرش برکت دي د څه وضع نه ده د څه شی دی او په دیګ کې دنه قافله کې دیګونه او دیګ کې دنه څه شی اگې وي او چې اگې جرنده کولو چې پاره کې د قاشقاشو او د قاشقاشو د جرنده کولو شو خارونه او خار ته چې ورننه وته نه کې جمعات او جمعات کې سړي تقریر کاو او مقتدیان ناس چې اخر زمانه پیغمبر بر یو ځمکه یو جزیره ده او هغه کې یو ټاپو دی او هغه کې با اخر زمانه پیغمبر راځي او دا خل یو سړی وته پاتې دروغ وای جبرئیل دروغ نه وای دا دی هغه سړی مې دراوه خدا دا کوم ځای نه دا خلک لګیا دي نه پیغام کې دا کوم ځای نه دا خلک لګیا دي هادي کتاب البصر بهر کې حاصل د خبرې د کې ډېر احتیاط مولوي صاحب پکار ډېر احتیاط پکار بعضې چیزونه موږ ته معمولي ښکاري خدا معمولي نه ان الله يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا او يهوي بها في جهنم 70 خريفا نو دا بعضې خبرې د رسول الله مبارک په شان کې دونه غلو چې د الله تقوا سره راشي او یو بل ټکی مې د رښتیا واورېدل هغه ناشنا دی وی محبوبه وی ستا له مې ډېر لوی برکت درکړی موسی علیه السلام چې به کله ما ته جد شو نو ما له به کوهي ستور له راغی نو ما به ورسره ملاقات وکړو او چې ستا کله جد شي نو زه به ستا کوسۍ له در منډه وم اوس څه کې داسې خبرې چې موږ به تفسیرا نه شو کولی او ما ته یو وکیل سړی وی ما ته یو قسم دی دا خو موږ ته ډېر لوی ملا ښکارېده موږ ته د دې خبرو څه پته وه دا خو چې تاسو ویلو موږ ته پته ولګېږي چې واقعي دا ګډې ولې شروع کړې ټولې ګډې ولې او نبی علیه السلام مبارک چې ودو دا لا وره نبی علیه السلام چې ودو نو الله جبریل ته وی معراج ته بوته نو ګورې ویښې نه کې تمام محبوب د خوب پانسه وی الله سو سره وکما وی په قلاړه رو خوب نه پانسه نو جبرئیل هغه نو په تا ولکینه نو په ولا رو ستا کلا نو باندې له خوب راځه یعنی تاسو خبره مزینه کیږي حیران تزیین د خبره داسې جوړ کیږي ته حیران بشي ورپسې شه هادي روکې مسجد نه بس ما تاسو کوم دي شو کړی تاسو په پټه دا وضع او د غیر وضع تاسو ته معلوم خو یاد ساتئ مولوی صاحب تقریرونه له هغه خلک راغواړي چې عالم دا یو خبره ده هغه کس چې سر حمیدي او صرف نظمونه او ناتونه وای او خلکو ته په خوشوازه لګي هغه خلکو به تقریرونه نه دا هم تاسو او دغه خلکو له مضبوط القاب مور کوي چې هغه په خلکو کې دون اسمان تور سره چې بیا د کوزیدو په شل نه هغه پیږي نه منځره مخکې دا وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن ابي قال قلت للزبير اني لا اسمع تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث فلان وفلان قال امامي لا مطابق ولكن يقول يقول ويكتب عليه فليتبوأ مقعده من النار. صح فرمایي خبره مکوا سوي کوم ځای کې ما هو زبير تا عبد الله بن زبير خپل پلار نقل کوي عن ابيه نو قال عبد الله بن زبير وي ما خپل پلار ته اني لا اسمعك ذو نور مستانا تحدث كده بيان كده النبي عليه السلام كما يحدث فلان وفلان فلان سوق عبد الله بن مسعود ابن ماجه كده
او رجوع فلان ابو هريره مراد كما يحدث عبد الله بن مسعود ابن ماجه وفلان ابو هريره قال لا وسوي اما خبردار بچي ان لم افارقه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جدا شيء نه نه په حضر کې ونه سفر کې ولكن سمعته يقول ما تدوري دي من كذب علي چې په ما دروغ وي فليتبوأ مقعده من النار يريد کته سوالو کې دې نه په اکثار پر روایت ممنوع دي پتہ لګی دا روایت اکثار ورکه او بلا صحابه مکثرین عبد الله بن عمر دي حضرت انس دي حضرت ابو هريره دي عبد الله بن مسعود دي عائشه دي صدا لا ټول مکثرین کې داخل او دې نه په اکثار ممانعت باندې شو نو بعض حضرات د دینه معلومه چې په حدیث کې احتیاط قوم بیان هوا ورګه دا غیر جواب ورکړه در حقیقت مولانا صاحب اکثار ممنوع نه دي او چې څوک پزان یریږي چې اته زمانہ غلطی په نقل او په روایت کې نشي راغلی په اړه بیا اکثار څه کې چې ډېر احتیاط وکړي نو زبیر یریدا ایریدا اگر ممکن ہے کہ رسول اللہ مبارک پورا الفاظ ادا تیار نو او دا روایت بالمعنی دینو قائل روایت بالمعنی کو جائز دی دا روایت بالمعنی دی نه دی قائل دی دا روایت باللفظ او دا رسول اللہ مبارک الفاظ وہ بہو یا دا القرآن کا انسان کا نه دی او بل نبی علیہ السلام کولمبیا زمانه کې پابندی لګولې او په کتابت او په عدم کتابت احادیث چې کې هم درته ولې اجازه ورکړې دي دا خپل راځي روایت بالمعنی ناجائز دی روایت باللفظ دی او د احتیاط نو اکثار کا احادیث او هغه په بلا روایت مخکې تیر شو دوه څه شي ولا موضوع لیکلي دي یو سړي ترا دا یا د وسوق چې د پیغمبر علیه السلام مفهوم د صحیح طریقه دا کول شو لا حرج فی الاسلام او وسوق نو چې روایت بالمعنی دی او هغه معنی الفاظ نشم جوړول چې د رسول الله مبارک معنی پیدا شي نه کوي او روایت بالمعنی او باللفظ په تفصیل ولا شي ان شاء الله جائز دی مخکې وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال ان النبي تقول يمتعني ان احدث محدثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار كذبا دين تعمدنا ما بيجي بعد وقت انسان خطا شي ولينا ذن بچا قول قال رسول الله نرى معذور دي شبه فليتبوأ ځان د خطوب دی نه تیار روزه والله تیاری نو دې پر زیده د سبب اختیار کو رضا د ناس معلومه شو سبب اختیار دا ډېر کې دا دې ځان ته تیار کو او یا د محمول په تحکم او په استهزاء باندې شابه دې وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول عبدي ما لم اقل فليتبوأ علي ذكر او هذا مسلم هيك من واعدني ما لم اقل لي شبته وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسم زمان دان نكير زمان كل زمان نه ابو القاسم رسول الله مبارک دنیا لا نه لیکن علماء ټول په اتفاق چې رسول الله مبارک دنیا هغه وفات ته په قبول دي اختلاف نشته د دې په جواب کې لا تاسو نو دي ولې جواب دادی چې د تعلق د حیات نبی اسلام سره ولې د عربو په نوم یو بل تاواز نه کوو په دنیا کې او بل رسول الله مبارک د نوم د اواز موانعت راغلی لا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعضكم بعضا په دنیا به بل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو بیا با هغه په نوم نه بدل کېږي قرآن منع کړی عربو په دې نوم په بلنو نو مشهور په کونیو به او بل بدل دې کې نقصانات دي څه نقصان دي یو نقصان پیدا دی چې بازار کې به یو سړی رواني دا کلیه بابو تاسو تبادل आवाज ورکیا او بل تاسو التب رسول الله مبارک رواني ابد رسول سبه ضرر دی ولا تکلیف دی ولا ورکه نمبر 1 دیم سری هغه ته او سبه نو ته به روایت کې راځي لم الف کسه ثانه مراد کوم امرات بیا دې لا کنه نه مراد استاد چې په لفظ دی نه مراد دی وخت نه مراد کو لیکن لفظ متصل کې ثانه مراد کو بیا دې بیم شو ایزام شو ضررم شو بیا د وین پکې راځه او یو بل وجه دا بل وجه صدا ادا چې ابو القاسم نبی رسول الله ته ولي ویل کیږي د قاسم بلا لیکن د پیغمبر علیه السلام یو صفت دا چې انما انا قاسم والله الته ابو القاسم په دې څه کې د قاسم بلا لیکن یو صفت یې خپل قاسم نو چې تاسو ته ابو القاسم وې نو دې کې یو خطا کراږي د پیغمبر پلان ده نو قاسم خدای رسول الله مبارک صفات دی
نو دا ډېر وجوهات دي یا دا چې ته به چې ابوالقاسم ده ووایې نو خلک به پرې دا ګمان وکړي چې دا د رسول الله مبارک قول دی وضع به راشي د دې وجې نه ممانعت لیکن علماء لیکي چې دا ممانعت په کوم وخت پورې خاص و د نبي علیه السلام زمانې پورې یو جواب دا شو هغې پورې خاص او بعض علما وایي چې نه دا نهي د کراهیت تنزیهي د تحریم نه ده او بعض حضرات وایي چې نه دا یوازې ابوالقاسم نه چې محمد ابوالقاسم کې نه ده ممنوع دي او که یوازې ابوالقاسم کې دی نو بیا ورته جایز دی شابه دی لا يتمثل بي في صورتي چا چې اولید ما لره په خوب کې فقد رآني حقیقتا فإن شیطان یعنې دا وهم نه دی فقد رآني او بل ځای کې راځي من رآني في المنام فسيراني نو د هغې نه علما جوابونه کوي فسيراني یو دا چې سیراني نه مراد دا چې په قیامت کې به مې وویني قبر کې به وویني او که ته وایې چې قبر قیامت کې خو به ټولې کافران به ویني نو او به سیراني في الهيئة المخصوصه فسيراني في الهيئة المخصوص به مې وویني او بعض حضرات فسيراني في اليقظه نو د پیغمبر علیه السلام د ژوند سره تعلق دی ما به وویني ما ملاقات ته راشي او بعض سیراني زما روزه به وویني ما له مدینه منورې ته راشي هغې دا معنا کوي او بعد فقد من رآني في المنام فسيراني وسيراني صيغه د مضارع په معنا د رآني سره ٹھیک شو خبره فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي شیطان زما په صورت کې نه متمثل کیږي اس مولانا صدیق یو څو خبره ضروري پیژنه یو خدا چې نبی علیہ السلام په خوب کې ویني په صورت عنصریه ویني که په صورت مثالیه ویني نو نوویم لیکلی دي سیوطیم لیکلی دي او امام غزالی لیکلی دي امام غزالی لیکلی دي سیوطیم لیکلی دي او نوویم لیکلی دي چې دا جسد مثالی دی کوم جسد دی مولانا صاحب مثالی لکه یو سړی چې خپل پلاری وي په خوب کې نو د هغه خپل جسد حقیقي خو نه ویني په کوم شکل یې ویني جسد مثالی هغه یې ویني او په غیر الله قادر جسد مثالی باندې څنګه ویني هغه الله قادر دی لکه څنګه چې الله د جسد عنصري پیدا کړی دی روح پکې پروت دی دا څنګه الله په دې قادر جسد مثالی دا یو فوټو راوړي چې شیشه کې تاسو خپل فوټو ښکاري کنه ښکاري دا یو فوټو راوړي او د دې په خوب کې وځي یا د پلار صور په ذهن کې بلا شي پراته د انسان د پلار او د مور صور په ذهن کې بلا شي پراته دي نو چې دی ویني نو هغه صور کې الله وردن کې دی په صورت ویني نبی علیہ السلام هم دغه رنګ په صورت مثالی ویني او بعض ویني په صورت عنصریه ویني په حجابنا الله پورته کی یو خدا مسله شو دویمه خبره ده مولانا صاحب چې شیطان د پیغمبر په شکل ولې نشي راځي شیطان مدبل محل دی او پیغمبر هادي محل دی د دوه په منځ کې د دوی باندې بعید دی لیکن بعض علما وایي چې شیطان د خدای په شکل راځي چې تاسو وایي چې خدای ما وجه سره وی الله پاک هم هادي دی عمر مدبل دی يهدي من يشاء ويضل من يشاء او شیطان مدبل دی نو د الله د صفت د مدبل مظهر جوړې دي او پیغمبر هم مدبل نه دی هادي محل دی دا صفت د مدبل نشته دی به څنګه هغه په صورت راشي یا دا دویمه خبره دریمه خبره موره دریمه دا یو اشکال لازم چې ارکلا نبی علیہ السلام ته وینه په خوب کې او حقیقت کې لري روم لیدل نو بعض وخت سړی په خوب کې یو شان ویني بل شان ویني یا یو سړی په یو وخت په یو شکل ویني په بل وخت په بل شکل ویني په بل شکل وخت په بل شکل ما الحمدلله نبی علیہ السلام په متعدد خوبونو کې لیدل او هر ځل می په بل شکل لیدل هر ځل په بل شکل نو دا نبی علیہ السلام چې سړی په خوب کې ویني او په مختلفو شکلونو نو چې دې په حقیقت کې ویني نو په یو شکل یې ولیني دا یو تمهید د تفسیر مولانا څخه تاسو شي دا رؤیت د نبی علیہ السلام په ځل کې سترګې پوتي او د ځل مثال د شیشې ګورس د ځل مثال د شیشې دا شیشه د سلام نه مربع ده د توبه مربع څه جنت او دا شیشه برسه ده ګول ده د وګور شکل بدل ته ګول دلته د وګور شکل ګول لاندې تاسو د وګور شکل مربع شو کنه شو او دا ګلاس دا مدور دی نو پیمانه مدور دا یو شو دې مثلا د شیشې کې څنګه راځي دا شیشه چې تورې او بل د تورې چې شیشه سپینای او بل د سپینای
شیشه شنی دا سیوانت بوتل نه دا شین دی نو دا ته د سیوانت د اوبو رنګ څنګه ښکاري او چې دې کله په ګیلاس کې واچوي څنګه دا څنګه د مثال نو چې څومره صفا دي نو هغه ته رسول الله مبارک دی څومره چې صفا دی الله کول صفا شکل برکت او چې څومره خیرن دی هغه څه برکت کوي خبره خلاصه دي نو خبره ختمه شو یو وخت د مازل صفا دي بل وخت د الله بس نه دي بل وخت لا غیر صفا دي په مختلفو حالات کې په مختلفو شکلونو باندې دې وجنه یو سړی راغی خپل عالم ته وی یا سیبا وی ما نبی علیہ السلام په داسې شکل ولید ډېر جنې ویلې ته نشم څنګه وی خانو وی دا توبه واش خدای جلاله هغه لال توبه او باسي چې دا جوړ ما کې پته دي راځي چې ولودراغي وسیب نبی علیہ السلام میں بیگا پڑے خپل شکل ډېر اعلی او ډېر مزیدار ټیک شو وی هغه د دلو شیشه خیرنه وا رسول الله مبارک دا سينو استاد دلو شیشه خیرنه وا او ته دلو شیشه بعد وخت یو پیر سي یا خپل استاد باندې سړي په خراب شکل وي پر خاصي کوي پرې ښه نو دې په بدګمانه شي او دې پیر نه بیا پرې ده دې خو ما دا دا څه شي وي دې خو ما دا په شکل او دا بیا سبق پرېدم دې خو ما د پلان کې په شکل ولید نه دا ستاره خیره تا بوتل صفا نه دی او کله کله قصدن په دې شکلونو به وویني عثماني زمون په اکابرو د دیوبند کې یو کس په خوب کې نبی رسول الله ولید په پتلون یې جوړ په پتلون کې مې ولید نو شیخ الهند ته خوب بیان کړ په حضرت او مولانا قاسم ته بیان کړ نبی رسول الله په پتلون کې ولید وی ټیکتا وی دا په دې دین د انګريز غلبه ده دې دا مطلب چې دا د نوم په دې دین د چا غلبه روانه ده دا انګريز تهذیب غلبه ده ګوره دا تخوف په تعبیر ورته نه وي یو خدا خبره شو بل یو نقطه ذهن کې واچوا چې په خوب کې د علیتم حقیقتا ولید نو بیا خو هغه د کوم حکم د کې هم حجت دی دا څنګه د حکم حجت ولې حجت نه لري ځکه یو خوب سره د یاد نه پاتې کیږي یو مولانا سی وای ما خوب په خوب کې راځي علیتم چې اشرب الخمر شراب سوق من رآني في المنام فقد رآني وما ته حکم وکړ نو استاد وتوي په خبره ټیک ته خطا کېږي تا ته لا تشرب الخمر ویلې نو ته خطا شو د لا تشرب د جوړ کړ نو اصل کې د موږ سره په قوت متخیله کې هنوز څه فورم راځي او انسیانم کې دي چې د پوره جمله او د حرف دا رسول الله مبارک خلاف شریعت امر نه کوي دا معنا غلطي ولا غلطي دا څو ضروري خبره دې کې واچو ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رسول الله دلته عجیب حدیث راوړه چې په خوب په پیغمبر درو نشي ویلي چې دې اولید الاغه وي نو په وی خبر ته درو نه وي بس په الله